ګرانو کتونکو دا وخت مونږه په کوهاټ ډیویژن کې موجود یو دلته سورګل کلی دی د کې د کوی بتاو ستا کاری ډیر زوړ تاریخي کوی دی او څومره هدا پورې زمونږه د باج کمره چې کوم دا تاسو ته کولی شي او بیا تاسو دا وګورئ د دې تاسو به موږ خو چیرې د دې تاریخ څومره زوړ تاریخ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم دا راته وایي چې دا دومره غټ کوی او لکه د دې څومره وخت شو چې دا جوړ شوی دی؟ یاره جی دا زموږ د پیدایش نه مخکې دا زموږ نیکه خدای وبخښه هغه په دور کې دا کنستل شوی و. دا تقریبا 1950 51 کې 52 کې هغه ټایم کې دا کنستل شوی دی. ها نو څه و چې دا دومره غټ کوی موږ دا هغه زمانه کې دې ګرګټو باندې دا شوی دی. ها او یو هغه سیټ دی لګېدلی دی هغه ځای کې یو دا دی نو هغه زمانه کې به دا سیسټم داسې و چې غټ کویان وو چې یاره اوبه زیاتې موږ په دې روغ کلي کې بالکل کویه ونه او د اوبو ډېر تکلیف و. نو هغه زمانه کې دا چې کوم دا کنستل شوی بیا دا ټول کلی تقریبا راتلو به د کوی نه به یې اوبه وړلې. اوس هم یعنې په دې سورګل کې که چاته ووایي چې یاره چېرته نو هغه ته چې په کوی باندې نو هغه بیا پوه شي چې یاره دا کویه دی. یعنې کویان خو هسې اوس بې ځایه دي لیکن اوس هم چې څوک چاله تپوس وکړي چې هلکه چېرته یې نو که په دې دلته کې وي نو هغه ورته وایي چې یاره په کوی باندې نو هغه بیا پوه شي چې یاره دا ډاکټر صاحب والا کویه دی. تاسو خپلو مشرانو سره پاتې شوي د دې داسې کوی څه داسې خاصیت څه اهمیت څه خاصیت د دې چې یاره دا دومره غټ کوی دی وکنستو بیا به خلکو ته اوبه وړي؟ بس جي هغه ټایم کې اوبو کمې وو او دې کې سټارټ کې هغه زمانه کې بیا هغوی ډیزل انجن لګولی و پټې والا هغه ټایم کې بجلي ونه بیا دا جي تقریبا 1956 57 کې بیا د کوارټ نه بیا جي بجلي دلته راغله. دلته کې د زموږ اخري پول دا لګېدلی دی لارکونې کې نو هغه بیا هغې نه بعد بیا د بجلي والا سیسټم وشو. بیا هغې کې هم بیا پټې والا انجنونو موټرې وې او هغې نه بعد بیا دا نور سیسټم یې وشو. اوس هم د دې د اوبو چې کوم دی استعمال شته که نشته دی؟ استعمال شته که نه جي. او دې کې هم دا 1996 کې دا خوشحالي راغلې وه نو د لاچې پورې دا خلک به راتلو او دلته نه به یې د اوبه وړلې. ها د کوارټ لاچې نه دا د کوارټ لاچې نه د لاچې پورې دا خلک به راتلو ګاډو کې او موټرسایکلو باندې رکشو کې سوزوکیانو کې او دلته نه به یې دې نه به اوبه وړې. او چېرته داسې راغلي چې په دې دومره موده کې دا کوی چې کوم دی وچ شوی وي؟ دا جي بالکل دا سن 96 کې دا خوشحالي راغلې وه بیا تقریبا دا 2 غنټو ته راغلی و. 2 غنټې به چلېدو مشین بیا به وچ شو او 2 غنټې به دا خلکو اوبه وړلې. زموږ خپل د فصلونه ختم شوي وو بوټي مو وچ شوي وو فصلونه بیا مونږ په دې کې بور وکړو او چې بور مو وکړو هغې کې بیا خدای اوبه پیدا وکړې او بیا الله کرم دی هغه اوبه چلیږي لګیا. په کوهاټ کې د کوهاټ په تاریخ کې د دې نه غټ کوی چېرته شته؟ یاره تقریبا نه به وي بالکل به نه وي. نو کتونکو د دې جوهرایي چې کوم دی هغه تاسو کتلی شي دا هغه کوی دی چې تقریبا څه کم 100 کاله د دې تاریخ هم دی او اوس هم دغه دې باندې بیا دغه ټیوبویل چې کوم دی دغه لګېدلي یو سولر دی یو د بجلي او دومره تاریخي او لوی کوی چې کوم دی دا په لومبي ځل باندې زه ګورم ګرانو کتونکو بلکې زه چې داسې ګورم نو تاسو یقین وکړئ زما چې کوم دی بالکل کتی نه چې سترګې چې کوم دی هغه توړېږي خو بهرحال زه تاسو ته بیا هم دغه ښیم او دغه تاسو وینئ یو دغه مخامخ چې تاسو ته ښکاري په دې باندې یو باقاعده بوخې چې کوم دی هغه به لګېدلې نو دې اوبه چې دي بالکل کم نیچرل پی ایچ او نور چې کم ریکوایرمنټس وي انټرنیشنل سټینډرډ مطابق هغه چې دي برابر دي. صحیح دې ته چې تاسو لاندې راکوشوي هغه کوزېږي ورته نو لاندې خو یخ وي که لاندې سر ټمپریچر ډېر کم دی نه چې لاندې راکوشي نو چونکې ډېره ګرمي ده لاندې چېرې ټمپریچر ډېر کم دی بره چېرې ډېره ګرمي وي لاندې چې تاسو کوشئ نو ډېر به تاسو ټمپریچر کم وي. صحیح مهرباني.